د دوحه قطر نه سهیل باچا صاحب په درانه خدمت کې حاضر یم او زموږ سره عبدالجانان بنګش صاحب پروګرام کې هرکلی وایي. السلام علیکم. زه تاسو ته په خیر راغلم چې تاسو په دوحه قطر ته راغلی او تاسو د مو پروګرامونو ته کوریج ورکو. زه ډېره مننه کوم د سوات نیوز خاص کر تاسو. دا مو باندې فرض و مو زه خو لومبۍ ځای نه دا غواړم چې ما پښتنو په یو ځای ته ورسي او پښتون یو مقام حاصل کړي. نو دا شکر د خلیج کې ملکونه پښتانه یو خو قطر کې کوم پښتنو ته مقام حاصل دی نو زه دې باندې ویاړ کوم. د پښتنو په الحمدلله ډېر ښه کې دي، په حکومت کې دي، په سرکار کې دي او بیا داسې ورځې باندې موږ د پښتنو د پر بیله ځای مو ته راکړي. نو زه په دې ویاړ کوم او زه تاسو ته هرکلی وایم چې کم از کم پښتانه په دغه کې راځي. بنګش صاحب دا راته ووایه چې د پښتنو دلته چې کوم احترام د عزت دی په هغې کې ستاسو د بنګش فیملی ستاسو خپله یو کوالټي ده، ستاسو د والد صاحب نه شروع چې دی بیا تاسو هغه ځای راټینګ کړو او دلته پښتنو له یو مینه ورکوئ. خو ده راته هم تاسو همیشه دا خبره کوئ او 2 کاله مخکې ستاسو خبره ماته یادېږي چې پښتنو یو شی که نه ورکېږو. د دې میسج مقصد څه دی؟ وروره زه په خپله ما پیدایش په قطر کې ده او قطر کې شوی دی. ما والد صاحب راغلی و دې قطر ته، خدای وبخښه هغه اوس نشته دی. خو لکه هغه لومبۍ ورځې نه ماته دا سبق ښیلی و چې بچیه قوم پښتون ده، پښتون ډېر دروند قوم دی او د پښتون چاته سپک نشي. نو دا شکر دی چې نن پورې د اجنډا ما په سر راخستې ده او پښتون قوم چاته سپک نه ده کړی. که د حکومت سره موږ هلې ځلې کوو، که پاکستان نه آرټسټان رسي، که څه رسي، ما ته دا پښتانه نشي چې ما بازار کې لیدلی دي یا ما داسې غلط ځای کې لیدلی دي. حتی چې ما باندې خپل ملګري خفه شي چېرې د آرټسټانو سره نو ما خپل ټیم ورباندې لګیا وي، ډیوټي کوي، آرټسټانو سره ملاقات هم وڅوک دې شي ته اجازت نه ورکوو. وجه دا دی چې لاړ شي پاکستان کې هغه خپل وطن دی، خو ما په قطر کې موږ خپل یو کلتور د خپل عزت دی نو دې شي موږ خپل سفر خیال ساتلی ده. حتی چې یعنې چا ورباندې سفر دی غلط الزام یا سفر موږ پښتنو هغه باندې آرټسټانو باندې چا نه ده لګولی. ملکونو کې دوبۍ کې راځي دا انفارمیشن، خو قطر کې ډېر ټینګ پاتې شوي دي. د بل ملک نوم ځکه نه اخلم چې زه د خپل یعنې زه خپل ځان پټ کوم نو بل باندې بل ته بله کوم که نه. نو دا شکر دی چې ما په قطر کې د ښه آرټسټانو هر څه تاسو وکتو. یعنې دا یعنې زه دا په ویاړ یې شم چې د روغې دنیا کې، په نړۍ کې، په افغانستان کې، په پاکستان پښتونخوا علاقې کې، په دوبۍ کې، په لندن کې دا 4 کال د ټول نه غټ کنسرټ زه کوم په حکومت مدد سره، قطر حکومت مدد سره چې دې کې 10,000-12,000 پښتانه ورکې ناست وي او دا شکر د نه ورکې جګړه وي نه څه، بالکل په آرام سره او په امن طریقې سره. یعنې دا زه دنیا ته ښیم پښتون ډېر امن قوم ده، پښتون ډېر پرامن قوم ده. خو شی دغه ده د باچا خان بابا خبره ده چې پښتون ډېر تکړه دی که نه خو د پیسې ټینګې نه دی. نو دا حساب ده چې دا سره پروګرام دی موږ ورته تفریح ښیو. یعنې دې کې حکومت هم سره مدد کوي، زور کې مخ خپل جیب نه لګي. خو اوس پورې ما ورته دا شعر وچلولو اوس مطلب چې ما صحت هم ته جواب نه راکوي، ویل چې صحت هم کمزوری شوی ده، نو شوګر بیمار یم، بلډ پریشر یې ما دی. نو دې وجې نه زه د پښتنو ته یم چې راشه رامخکې شه، تاسو رامخکې شئ، د شي ته تکړه شئ، دا شی مخکې وچلوئ، خو د پښتون کلتور، د پښتون دورشل، د پښتون عزت خیال وساتئ. بنګش صاحب چې دی د هغه په ژوند کې به خوشحالیانې هم ډېري، تکلیفونه به هم ډېري. بنګش صاحب څنګه منیج کوي دا دومره هر څه د فنکارانو ډیلینګ، بیا دلته د حکومت ډیلینګ، دا دونه ایونټس، آیا دا دونه لویه سینه حوصله خو به نه بایلی چېرې که نه؟ باچا صاحب قطر کې 42 ملکونو خلق دي، دنیا خلق په قطر کې موجود دي، استغنا دي، افریقې نه افریقا، ایشیا، نیپال، انډیا، بنگلادیش، سریلنکا، بوټان، دنیا هر یو خلق موجود دي. نن دا زه پښتنو ته په دې کوم چې ما جګړه وي دو سره، ما جنګ وي ورسره، چې نه زه پښتنو ته پر بېله ځای غواړم. نو پښتنو ته پر ما ته بېله سټیډیم راکړي حکومت والا. او په دې ټیم کې قطر کې مطلب دا 6,80,000 انډین دي، 4 لک نیپالیان دي، 3,30,000 فلپینیان دي او تقریبا 2 لک ته بنگلادیش نه دي. مو پاکستانیان دي 1,20,000 او 1,20,000 نه 1,25,000 پورې دي. او دې کې به مطلب دا 58,000 پښتانه وي. د قطر نیشنل ډے کې یو ملک ته هم اجازت نه و چې ته بار نه فنکار راوله، سوای ما ته اجازت و چې بالکل ته اجازت ته فنکار راولې، څه راولې، ته خپل پښتنو ته خوشحالي ورکوی شي.
بنګش صاحب څنګه انفارمیشن متعلق د قطر حکومت دا دونه مینه ستاسو سره هغوی دونه اکسس تاسو له درکړي دي خو نومونه یې نه له مسه خلک خفه دي څه ارګنایزیشن خفه دي چې د بنګش صاحب دا مخه به په څه هټاوو او بنګش صاحب ورته ایک یوازې لکه د علم د غر غونته کې ټینګ ولاړ دی نو آیا بنګش صاحب خو به غورځېږي نه میټاویږي خو به نه زه د په ویاړ یم زه د باچا خان پیروکار یم ما په قطر کې ANP ما جوړه کړې ده قطر کې پښتون سن 50 نه قطر کې پښتون راغلی د باچا خان فټومه پټاسي کې ما جوړه کړې ده یعنی ما سره مرګري وو خو هغه زوم چې باچا خان فټومه په سټیج ولرولو سره جنډا په سټیج لګولې ده هغه ټیم نو سپورې زید دیشي زور سره يم شه دغه ده چې باچا خان انګريزانو ته نو ټیټ شوی نه دغه پیروکار به مطلب ته نور قوم ته ټیټ شي اوس پر مو سره جنگ وچلولو کما دار ته مطلب دا اوس پورې کڅوره پروګرام شوی د قطر حکومت په قانون باندې مخابره طریقې سره پروګرام کړی دی نو داسې خبره ده مو لګ دي چې د خیال ساتو د قطر قانون خیال ساتي او قطر حکومت خیال ساتي او د پښتنو ته پاکستانیانو خاص کر پښتنو ته ډیر زیات عزت ورکوي ډیر ښه نظر سره ګوري نو مو هم دا ګورو چې مو د دویم کور ده قطر نو دیو جن مو د خکو تاسو پښتنو ته تاسو په د شیشه په باندې وساتت سره د پښتنو ته سوال کوو چې را تاسو خپل د کون ایمیج وساته او خپل خیال وساته او ان شاء الله که هر څوک یې پروګرامه به ان شاء الله سره مدد وي زموږ نور خپل ټیم ته راوم زه چې بل کسان ورمخې کوم چې دا پروګرام مخکې چلوي شي زموږ ما مدد ور سره وي خو څه نشه کېدای اوس مطلب دا هغه شی زور کې نشته خاص کر تاول ته پوسټ شیخ تمیم او کو شیخ تمیم المجد یعنی دی ټیم کې د سنر سره دی چې کله دی باندې تکلیف راغلو څلور ملکونو دی باندې ولار بند کا نو غلار د سیوا لکه چې خلک وایي چې یزید حضرت امام حسین باندې لارې بند کړي وي او شاید کون ارڅ خوراک او بور باندې بند کړي وي نو د سې د خپل ګوند ملکونو د قطر باندې هغه شی بند کړي لارې ورته بند کړي مشمانو په نه مشمانو دوايي نه مشمانو سره روزه میشت او روزه کې خلک مطلب دښمن تم روزه ماتي تر راغواړي او مو خلکو په دې باندې یعنی خو نه نر سره تکړه کسو د تکړه پلار زویو ودرې دو په دنیا کې نړۍ کې ځانې وخیلو څه نه زه د چانه ډېرګم نه زه کني عمر کې په دې ټیم کې بټول نه کم عمر کشر وي خو په عقیده کې او په تکړوالي کې الحمدلله غیر تکړه څه نشته دا او په د څلورو ملکونو سره داسې مقابله کې ودرې دوه الحمدلله او سم خو ولاړ د نه په بازار کې څه کمیشته تاسو راغلیو نه مطلب د تاسو په حالت ګوري چې د ملارې باندې برډونو کې مغارو نه کیدي او مغا امیشن ریسټارټ دا کارونه روان دي پښتنور کې رزق روان ده روزانه پاکستانیان ته ویزه انقلاب کې روان دي پښتنه هر جاز کې نوی نوی خلک روان دي مخه لکه ویزه باندې نو مو پښتنه ته پکاره ته مو سورہ د شکر او د کو د قطر حکومت او د شیخ تمیم دا کم وي او به د خوشحالي مقام او هغه خپل خوشحالي ټول دا زه د شیخ تمیم په دې شکر ادا کوم چې خلیج کې ټول ملکونو کې غشتا خو یو بادشاہ په یونایټډ نیشن کې د خپل مقیمین سوالونه کړه خپل د خپل نېشنل خر کې دا پهلا کسو څنګه چې د احترام کوم د خپل مقیمین چې مثلا پارتنر په قطر کې دي چې ما سره په دې تکلیف کې ودرېدو به خپل خلقیات کو مختصر انفارمیشن چې دا ډیر ضروری دا وخت زموږ په سکرین د قطر حکومت په پاکستانیانو احسان وکړو فری ویزا اکسس هغوی له ورکړل خو د بدقسمتۍ نه داسې پښتانه راځي چې په ویزټ ویزا راشي او بیا دلته مزدوري کوي لیبري کوي نو د بنګش صاحب د نورو کمیونټي دپاره مشکلات جوړوي د خلکو ته به څه وایي دا کار دا کوي که نه چې قطر کې چې پاکستانیانو ویزې کولاو شي نو بیا زر بند شي ځان ته خیال وکړه سدي راشي بیا ونی سي بیا جیلونو کې پرته په عمر بر پر مطلب په قطر بند سي دا شي مکي حالت کې هم مطلب دا سره خپل ټایم ته راشي که کار ته ملا شو کني خپل زی هغه ورته خوي چې بیا ورته جیلونو کې یا پولیس ولای بلار کې پاکستانیانو درې نن الحمدلله تشپې چې ته چیکینګ روان وي چې ته پولیس ولای درې خپل تلاشي کوي نو څور پښتون باندې ورشي هغه تیزه یعنی خپل عزت دا او نو زه پښتنو ته پتا سو شیشه باندې سوال کوم چې دا غلط قانوني کار مکوي سره شدي کې غلط کار کوي یا خپل مطلب څه به پټ شي نو دا کارونه کوي نور کسان ته لار باندې نه کوي پښتنه خاص کر هر سره مشر کو میډیا او خاص کر فیسبوک
فیسبوک د خلک راپاسولو او جمدی کو خو څه مو سره داسې پارټیان هم راغلي چې هغه مطلب په کنزلو عادت کو یعنی مطلب هغه مشرم لګي د په کنزلې کې کشران هم لګي دي نو عزت پښتنو احترام ختم شو هغه پښتنو مو پښتو یو عزت او پښتو په وجره کې به کار مشران کې نو کشران به ورسولو چې مشران زده کړو نن هر کس تختی چې ویلې فیسبوک باندې کومي کنزلې کوم شی روان دي دا شی بند کړو پښتنو یو خپل عزت پښتنو یو خپل درنواله ده پښتون نه سیاسي یعنی شی پرې د یو طرف ته کړو زه دا نه وایم چې یو سیاسي پارټي ته نه خپل کم از کم خپل امیج جوړ کړو ته تاسو پښتون خو درنواله نن پښتون ختميږي لګیا ده نن لګیا دی پښتون ختميږي پښتون ورکیږي یعنی پښتون نه بس ګوري چې په یو طرف ته روان کو اول ورته مطلب دا پښتون د ډرامه بازي او دا شی ویلې په پښتنو کیږي ته ورشه کنه پنجاب کې پښتون ودرېږي چې کوړه ووټ ورکړي ولا کو ووټ درکې سند کې ودرېږي کنه ووټ ورکړي بلوچستان کې تلاش کې پی کې نه چوک واسطه وکړه کیږي تاسو هم نه کیږي ک ډېر د مسلم لیگ جنډا راواله کله لو په خبر کې ګرځي جګړه کوه خو تلور کې لاړ شي هغه او پټانا دا ته نه وایي چې ما مسلم لیگ ولا ته ما ته ډېر زیات خوشاله وجه دا خپل پښتون خپل ځانو پیژنو چاته ته عزت په خپل کور کې دا بل څوک ته عزت نه درکې چې خپل کور نه سپک شي کنه ان شاء الله په دنیا به سپک وي درنګ جهان مننه چې زنګ سره د پښتون کمیونټي پریزیډنټ عبدالجانان بنگش صاحب موجود او دوه قطر د نېشنل ډے په حواله باندې چې کوم اکټیویټیز او داغه ټوله پړه دوی په خپل سره غستي او لوی ایونت شې د خیبر پښتونخوا د سنگران د اړه چې دغه دلته منعقد شو د عبدالجانان بنگش صاحب په ځړه کې چې کوم ګیلې راغلي یقینا تاسو په پوه شوي دلته کې چې کوم مشته پښتانه دي کم چې خپل یو حیثیت لري غولم په کار دي چې عبدالجانان بنگش صاحب ملا مضبوطه کی ولې د پښتنو د یووالي د پاره د دوی د یو ځکېدو د پاره دوی یو لوی اکټیویټیز دی په دوه قطر کې مونږ ولیدل چې د اکټیویټیز چې دوی یوازې په خپل سر د پړه غستې د نو په کار د چې مونږ پښتانه دوی سپورټ کوو دا وخت د انټیریور منسټري د دوه قطر شکرګزار یم او د شیخ تمیم چې د درنګ جهان مننه کوم چې هغه ایکسس ورکل میډیا لا د قطر مختلف مناظر چې د تاسو زموږ په سکرین باندې وکتل نو د قطر دلته چې سونه محکمې دي داغه شکریا دا کوم چې هغه مونږ ته د ایکسس راکړل عبدالجانان بنگش صاحب د سوات میډیا ګروپ د طرف او د بریکوټ پریس کلب د طرف د دوی درنګ جهان مننه کوم چې دوی د ایکسس مونږ راکړل او دلته یو لوی عزت پښتنو لور کو د کیمرامین عزت حسین سره سویل بچا تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله پامان